السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. کتونکو کچری مونږه د نن سبا زمونږ د اعمالو نکداشتو کو خپلو اعمالو باندې نظر واچو. حقیقت دا دی چې هر څوک په دې ګناه کې مبتلا دي ستا ریاکاری ویلی شي، او ریاکاری قرآن کریم فرقان حمید کې اور احادیث مبارکاو کې ډیر په شد او مت باندې د هغې مذمت بیان شوی دی. تر دې حده پورې امام غزالی علیه رحمه ته دا خبر راورسېده چې څوک 40 ورځې ریاکارۍ نه ځان وساتي، په هر یو نیک عمل کې ریاکارۍ نه بچ شي او اخلاص د انسان نصیب شي، نو داسې انسان چې 40 ورځې اخلاص کې تیری کړي او ریاکارۍ نه بچ شي، د دغه انسان په زړه باندې الله پاک حکمتونه راوړي او هغه د زړه حکمتونه د انسان په خوله باندې جاری شي. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې زه د ټولو خلکو نه یوازې شوم او هر یو عبادت ما په اخلاص باندې شروع کو، ریاکارۍ نه ما ځان بچ کو. چې 40 ورځې تېرې شوې، امام غزالی سے فرمایي چې ما محسوس دا کړه چې ما نه په زړه باندې څه انوار او تجلیات او فیضات او نزول وشو، او نه زما د هغې کیفیات او چې کوم په زړونو باندې راځي اخلاص او حکمت نه په خوله باندې ما جاری شول. نو ما پوښتنه وکړه د معرفت والے خلکو نه چې دا څه وجه کیدی شي. هغوی راله جواب راکو چې تاسو چې کم اخلاص وکړو دا تاسو د حکمت او د انوارو تجلیاتو د پاره تاسو وکړو، په دې کې د ستاسو د رب العالمین رضا شامل حال نه و کامل طریقې باندې. نو گویا تاسو اخلاص وکړو د یو مقصد د پاره، دغه مقصد هم ترې نه لرې شي په عباداتو کې، او صرف اخلاص د الله پاک د پاره وشي. ریا هم د دې د وجې نه ځان بچ نه کړی شي چې ما ته فواید میلاو شي، بلکې ریا ده هم انسان د دې د پاره ځان بچ کی چې ما ته رب العالمین لقا او رضا میلاو شي. دغه په حقیقت کې کامیابی ده. نو امام غزالی سے فرمایي چې د دغې دنیاوي مقاصدو د پاره چې څومره هم خپل اعمال وړاندې کړی شي، نو هغه کمال معیار انسان ته نه حاصلېږي. د دې د وجې نه دوستانو نن سبا چې مونږ وګورو را بشن خپلې خبرې طرف ته چې مونږ سوشل میډیا باندې ګورو، خلک یو بل له راشن ورکوي، مدد کوي، محنت کوي خلکو سره، خو لیکن هغې کې تصویران وباسي، زمونږ خویندو تصویران پکې راشي، زمونږ هغه سفید پوش کسانو تصویران راشي چې هغوی ځان ته محتاج ځان نه ښکاره کوي، نورو خلکو نه ځان لرې ساتي چې څوک ما ذلیله نه کړي، رسوا مه نه کړي، ما ته سبا له څوک پیغور ونه کړي. نو کچرې زه ګزارش وکړم په دې الفاظو باندې چې راشن خلکو له ضرور ورکوي، خلکو له زکات ضرور ورکوي، خلکو له صدقات ضرور ورکوي، خو لیکن د ریا نه پکې ځان ساتئ. هسې نه چې موږ د مسند احمد شریف د دې حدیث مصداق چرته جوړ نشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي قیامت په ورځ باندې هغه کسان چې چا عبادات ته ریاکارۍ دپاره کړي وي، د خلکو ښودنې دپاره کړي وي، نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي قیامت په ورځ باندې به دغې ریاکارو خلکو ته رب العالمین اعلان وکړي اذهبوا الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، لاړ شئ تاسو هغې خلکو له لاړ شئ چې کومو خلکو دپاره به تاسو دنیا کې ریاکاري کوله، سیاست چمکاو کېدو دپاره، ځان ښه ثابتېدو دپاره، د مذمت نه د ځان بچ کېدو دپاره، د عزت او د شهرت دپاره چې کوم تاسو ریاکارۍ کړې وې. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، آیا تاسو لاړ شئ هغې ته چې چا دپاره ریاکاري کړې وه، د ستاسو ریاکارۍ بدله د هغوی سره میلاویږي او که نه میلاویږي، لاړ شئ تاسو هغې نه بدله واخلئ چې کومو خلکو دپاره په دنیا کې ریاکاري کړې وه. دوستانو راځئ نن عهد کوو او پیمان کوو چې موږ ستاسو به د ریاکارۍ نه ځان ساتو، کوشش به کوو چې موږ په دې کې هم ریاکاري ونه کړو چې د دې دپاره پوسټ موږ شیر کړو چې فلانکې د دې د ریاکارۍ دپاره صدقات او راشن ورکوي، د دې دپاره موږ پوسټ شیر نه کړو چې زموږ فیسبوک لایکس زیات شي یا موږ ته څه ښه ووایي. دا هم ریاکاري ده. الله پاک د موږ ستاسو د قول، د فعل، د قلبي کیفیت، د ظاهري کیفیاتو د ریاکارۍ نه وساتي او رب العالمین د موږ هغې ذلیلو سره شمار نه کړي چې حدیث پاک کې راځي چې قیامت په ورځ باندې به کم متکبرین خلکو تکبر کړی، اب د میږیانو په صورت کې د میږیانو سایز مطابق قیامت په ورځ باندې راوچتېږي. الله پاک د موږ د داسې رسوایۍ د دنیا نه، د قبر او د آخرت نه وساتي. د نوې ویډیو پورې هغې پورې اجازه غواړو. السلام علیکم ورحمت الله.